قرآن رستو دے او په ذهن کې ګندګي خلق مخ کې ناچولی دي. مسلمان بچی چې پیدا شي نو هغه چې شپږو اوو کالو ترسي قرآن ترجمه خو چېرته 15-16 کالو پس کوي خلک. خو دا ګډې وډې خبرې خلک د 4-3 کالو نه اوري. یاره آدم علیه السلام الله چې پیدا کړ بیا یې داسې خټې وغځلې، بیا هغه سخا شوې، بیا هغې بوی وکړ، بیا هغه کلکې شوې، بیا تېنه خدای په خپل لاس باندې آدم جوړ کړ، بیا یې هغې کې روح واچولو، بیا هغه ژوندی شو، بیا هغه یوازې و، بیا هغه پریشان و، بیا یې چې کوم دی دلته ګڅه پختی کې دانه راوخته او هغې نه هوا پیدا شوه. نو چې د ده پختی نه پیدا شوه خو لورې ده که نه، بیا یې عقه لور ځان له نکاح کړه، بیا د هغې نکاح وشو. هغه وخت کې چې کوم دی دا روا و او جی بیا به د دوی 2 بچي کېدل، یوه ورځ به 2 بچي کېدل، بله ورځ به 2 بچي کېدل. دغه جوړه به هغې ته خور ورور جایز و. دا پخوا روا و. یره جی پخوا به کاڼو لوټو ګډو بیزو چرګانو مارغانو خبرې کولې. دا خبرې موږ تاسو ټولو اورېدلي خبرې. نو دا خبرې په ذهنونو باندې ملایان سوري کی، نو چې کله یې سوري کی نو چې قرآن تمکین وي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دې ځای ته چې راورسې وروره اقه منګړه ته واقعه راشي په دې کتاب کې فټ کی. بس خلق وایي چې وروره دا خو موږ زمانو نه اورو. د آدم علیه السلام اټولو نه اول خو په دې کې هم اختلاف ته د بعض محققینو چې آدم یو سړی دی او که آدم انسان ته وایي. زمونږ ستاسو ذهنونو کې خدا خبره کېنولې شوې ده چې آدم یو سړی دی او هغه اولین پیغمبر دی. او تاسو ته دا پته شته چې پیغمبر خلقو ته لیږلی شي؟ پیغمبر چا ته لیږلی شي؟ خلقو ته. نو هغه ټایم کې خلق وو، آدم یې چا ته را لیږلی؟ نو ټولو نه اول اختلاف په دې کې دی چې عام محققین وایي چې آدم انسان ته وایي، دا سړی نه دی چې یو سړی دی. انسان زرو تم انسان وایي، لکو تم انسان وایي، کروڑو تم انسان وایي. او بل خبره دا ده چې دا آدم په نوم پیغمبر تیر دی او که نه ده تیر. په ټول قرآن کې آدم ته الله پیغمبر او رسول استفا آدم ویلے دے، خو استفا خوی مریم تم ویلے دے. مریم هم پیغمبرہ ندا. نو لہذا اٹولو نا اول دا خبره چې آدمی د بوت په شکل جوړ که یو، نو چې یو یې جوړولو دوی ولې نه جوړول، څلورې ولې نه جوړول؟ نو دا خبره دا خو به زه په خپل ځای کې کوم، نن تمهیدي طور باندې صرف وایم. د قرآن نه دا معلومیږي چې انسان د خاورو نه پیدا دی. خاورو نه رستو بیا د ده ترقي شوې ده، دی بیا ورو ورو د ده رنګونه یا شکلونه چې کوم ارتقایي مزل ورته وایي. بعضې خلک وایي چې اول شادو و بیا تېنه انسان جوړ شي. دا ټولو نه اول که تاسو خیال کړئ چې کله باران وشي په یو ځای باندې خاورې کې بلو شی چینجي راوځي. دا چینجي پرون وي، دا را پیدا شي. دا چی شي نه پیدا شول؟ مور شته، پلار شته، دا ځمکې نه پیدا شي. انسان الله تعالی ټولو خلق الانسان من علق. علق ویلې کېږي ژروې ته. ژره وپېژنئ؟ که تاسو خیال کړئ چې زړې اوبه وي په هغې کې چې کله مال اوبه څکي نو په پوزه کې یې ننوځي، بیا پکې نښتې وي. ژوره ورته خلک وایي. ژوره دې ته اردو کې جونک وایي، عربی کې ورته علق وایي. خلق الانسان من علق. په دې باندې ډېر آیاتونه دي، خو فی الحال زه په دې مسله نه غږېږم. دا زه صرف مختصرا تمهیدی بیانوم. نو دا الله تعالی په هر وطن کې انسانانو رنگونه مو لیدلی دي.
څوک تک سره سپین دي، څوک تک تور دي، څوک خړ پړ دي، څوک برګ دي، څوک شنه دي. دا مختلفو ځمکو کې په شکل د چینجی الله د خاورو نه پیدا کړي. دا یو نه دی پیدا، اټولو نه اول من نفس واحدة. غالبا سورة النساء کې الله ویلي. زمون مولایانو ته تبری سے ویلی دی چې نفس واحده نه مراد آدم دی، چې یو آدم و بس هغه نه بیا ښځه پیدا شوه، بیا کرتے کرتے بس بیا تینا خلق خواره شول. که دا یو آدم نه پیدا وی دا به یک یو رنگ وی. آدم کا غنم رنگ و ټوله دنیا به غنم رنگ وه، آدم کا تور و دا به ټوله دنیا توره وه، آدم کا سپین و دا به ټوله دنیا سپینه وه. آدم چې څنګه و دا به هغسې و. دا په هره خاوره، په هره علاقه، په هر ځای کې د الله تعالی د مشیت او د ارادې مطابق د جونګ په شکل کې په ځمکه کې په هزارهاو پیدا شوي دي. دلته هم الته هم، انګریزانو کې، امریکا کې هم، مشرق کې هم، مغرب کې هم، شمال کې هم، جنوب کې هم، په هره علاقه کې په خپله خاوره، په خپل رنگ. بیا هغوی ارتقایي زندگی تیره کړې ده، بیا دا شی ورو ورو غټېده غټېده غټېده، د انسان شکل ته 100 کروڑو کالو کې دا رسېدلی. ثم من نطفة، اول د خټو نه پیدا دی، بیا د نطفې نه پیدا دی، بیا دا هغه نه بعد ښځه او خاوند. اول چې دا من نفس واحده ورته وایي دا آدم نه دی، دا جرثومه حیات ته. څه شی دی؟ دا جرثومه حیات ته. په دې ساینسدانان او طبي ډاکټران پوهېږي. جرثومې د حیات نه دا زیات شوي دي. بیا هغې نه پس په دوی کې زوج جوړ شوی دی، جوړې جوړې شوي دي. بیا دا د ښځې او د خاوند نه پیدا دي. او د الله قوانین چې دي لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لسنت الله. نن مور حرام ده، زوی پلار حرام دی، د آدم په زمانه کې هم حرام. لور ځان ته نه نکاح کیږي، خور نه نکاح کیږي. دا چې اوس حرامه ده، د الله قوانین بدلیږي نه. نو ځکه الله فرمایي والله خلقکم من تراب، الله پیدا کړی تاسو د خاورو نه، ثم من نطفة، بیا د نطفې نه. ګوره ثم د تراخی د پاره راځي. اولین پیدایش خاورو نه شوی دی، بیا په نمبر سره خپل ارتقائی منزل نه پس من نطفة بیا د اساس کی طرح غلی دی. ثم جعلکم ازواجا، بیا یې وګرځولی تاسو جوړې دریم نمبر کی. وما تحمل من انثى، او نه حامل کیږي کومه ښځه، ولا تضع، او نه زیږوي بچه الا بعلمه، مگر د هغه علم سره. دې ځای کې الله تعالی د مشرکانو په یوې عقیدې باندې رد کړی دی. مشرکانو عقیده دا وه چې دنیا کې جزیات ډیر زیات دي. کارونه خو دنیا کې ډیر دي که نه؟ که نه دي ډیر؟ ډیره دنیا دا او داس څومره لکه مخلوق دی، او د چا یو غم د چا وی چې الله تعالی چې دی دا د وړو وړو خبرو نه العیاذ بالله نه دی خبر. وی چې دا غټ غټ کارونه الله کوي، دا واړه وړي چې دي دا د بزرګانو تفریخي دي. او غوث دا بقاعده مشرکان نه، دا زمونږ د مسلمانانو غټو غټو کتابونو کې دا ګندګۍ لیکلي وي چې د دنیا نظام غوث چلی. یو غوث وي، څلور ابدالان وي، او څلوېښت چې کوم دی پلانکی شی وي. نو د هغوی دا عقیده وه چې د الله تعالی غټ غټ کارونه کوي، دا واړه واړه چې دي الله ته دا پته نشته د چا خېټه کې څه شی دی، خو دا خو باباګان. یاره زما اولاد نشته، بابا له ورشه. او یاره د پلانکي چې کوم دی لوڼه دي زامنې نشته، پلانکي بابا له ورشه، هغه به در باندې سیب وخوري، بل به په خېټه باندې تعویز ولیکي. یاره وي د چا په خېټه چې اولاد شي لوڼې ډېرې وي، دا زمونږ کتابونو لیکلي دي. ملنګانو دا خبرې زه د ځان نه کوم، د ملا خو ما سره ځکه لګي نه چې زه د دوی د کور سړی یم، ډېر ښه پېژنم. لیکلي دي چې په خېټه کې اولاد شي او لوڼې ډېرې کېږي، نو ملا صاحب ته به لاړه شي دا ښځه
خیټه به ورته کولاو کی ملا صاحب ور باندې دی ګوتې سره لیکي یا متینو یا متینو دی نوم نه غیر چاپیر به ور باندې لیکي دا به دومره سوه ځله پې ولیکي یوه ورځ بیا بله ورځ بیا بله ورځ ښځه به پکې سړی شي جنۍ نه به پکې هلک جوړ شي نو دا خبرې الله تعالی په دې آیت والي چې نه د دنیا ټول علمونه زما په علم کې دي ما چاته څه شی اختیار نه زه د دوی نه ستړی یم او نه چې کوم دی دا زما د علم او د معلوماتو نه زیات دي لہذا وما تحملو من انثى او نه حامله کیږي کما ښځه ولا تضع او نه هغه بچی زیږوي الا بعلمه مگر د الله علم سره الله د دې هر څه نه خبر دی دا هر څه هغه په خپل اختیاراتو کې کوي دا هر څه د هغه په قدرت کې دي باباګانو له قدرت په یا متینو باندې جنۍ نه هلک نه جوړېږي او ته به خوندونه والې خو بچی ته نه نر نه جوړېږي